شرم مقام دی چې سټوډنټس چې کم دی نو چې کم دغه باندې دی ګورنمنت کړو چې موږ به صحت کا انصافي زموږ یوت لپاره موږ راوتیو او هغه یوت لپاره چې کم دی سنشي کولی دي چې کم دی صحت کا انصاف نشي ورکولی نو دین علاوه خو موږ دي ته نو سم نشول چې کم پس شي په نوم باندې دی خپل د حکومت هغه شته هم هغه دینه شي پوره کول دین علاوه خو بیا موږ دي ته نو سم نشو زمونږ اوسه پورې اته بیجونه فارغ شوي دي 15 کاله سبق یې ویلي دي خو هغې نه باوجود چې دی نو پیډ هاوس جاب نه دی ملو شوی هغې ته پدونه سخته ګرمي ده او پیښور دی او د پیر ورځ د اسمبلی مخې ته ولاړ دي دغه هغه سټوډنټان چې کم د خیبر میډیکل کالج دی دا د هغه سټوډنټان دي حیران دا یم چې د کم ملک مستقبل دی هغه چې کم دی داسې په روډونو باندې احتجاجونه کوي پروټیسټ کوي دا خلک به سټډي کوي دا خلک به سبقونه وایي آیا که نه خپل حق دپاره به په روډونو باندې ودرېږي د دغه بې حسه حکومت کمی هغه وعدې ستاسو په وړاندې د دې زیات نه زیاته کمه توجه چې وه هغه زیاته په تعلیم باندې وه چېرې کله زموږ ګورنمنټ راشي نو موږ به تعلیم چې دی هغه به زموږ اولین ترجیح وي نو نن تاسو وګورئ هر طبقه په روډ باندې ولاړه ده احتجاج کوي که غریب نه تپوس کې نو زړه یې چوي جړا کوي که سټوډنټ نه تپوس کې نو زړه یې چوي جړا کوي خپل حق ورته نه میلاوي که ډاکټرانو لځي که داسې د یونیورسټۍ سټوډنټان دي دا چې څو نم دي خپل حق دپاره په روډ باندې ولاړ دي خو خپل حق ورته نه میلاویږي ډېره زیاته ګرمي ده او د اسمبلۍ مخه ده هغه سټوډنټان دي تپوس یې کوو چې احتجاج د څه دپاره دی او څه مطالبات دي آیا دې ته به خپل حق میلاوم شي آیا دې ته به انصاف میلاوم شي دا راته چې ټول ناول خپل تعریف وکړئ تعارف وکړئ دا راته چې ستاسو د احتجاج د څه حوالې سره دی زما نوم سفینه دی زه خیبر میډیکل یونیورسټي سټوډنټ یم د فزیکل تھراپي مونږ نن دلته چې کوم احتجاج روان دی دا صرف زموږ یو مطالبه ده چې مونږ ته د پیډ هاوس جاب راکړي ځکه چې کوم زموږ ډیګري ده ډاکټریټ لیول ډیګري ده 15 کاله مونږ سبق وایو او هغې د ایچ ای سی رولز کې دا شته چې د هغې نه پس 15 کاله سبق نه پس به پیډ هاوس جاب وي خو مونږ ته نن پورې پیډ هاوس جاب ملو نه شو زموږ اوسه پورې اته بیجونه فارغ شوي دي 15 کاله سبق یې ویلي دي خو هغې نه باوجود چې دی نو پیډ هاوس جاب نه دی ملو شوی هغې ته 2 کاله مخکې څه احتجاج مونږ کړی و هم دې باره کې هغې مونږ ته دا ویلي چې د ستاسو 2 هفتو کې به مطالبې پوره شي ګورنمنټ مونږ ته دا خبره کړې وه خو 2 هفتو نه 2 کاله وشو چې دا مطالبې دقه شانتې مونږ کوو او هغه اوسه پورې نه دي پوره شوې ګرانه نه ده د 2 کالو نه احتجاج 2 کاله وړاندې واده وشي دا چې کم دی اوس ګورنمنټ په وفاق کې هم دی په صوبایي کې هم دی حق نه میلاویږي تاسو چې یو ډېر قابله سټوډنټان هم یې ځکه چې مونږ یې نو ځکه چې دا د کې ایم یو والا په دې کې بیا ایډمیشن هم ډېر په ګرانه باندې بیا چې دی کم والدین تاسو باندې خرچي هم ډېرې زیاتې کوي تاسو به یا سټډي کوئ که نه په روډونو باندې به داسې پروټیسټ کوئ نو دغه وجې خو مونږ دا تاسو فیمیلز کتی شئ چې مونږ مجبوره شوي یو مونږ دې خبرې له راغلي یو چې لکه دا ټول فیمیلز راوتي دي خپل حق دپاره دلته مونږ د خپل حق نه ملاویږي مونږ صرف یو مطالبه کوو چې مونږ ته پیډ هاوس جاب راکړي هغې دپاره مونږ دونه مجبوره شو چې دا تاسو کتی شئ فیمیلز ټول راووتل خپل کورونو نه راغلي دونه ګرمۍ کې راغلي دي او یو نوټیفیکیشن مونږ ته ګورنمنټ نه پکار دی مونږ ته دې راکړي زمونږ پیډ هاوس جاب دې اپروف کړي نه نو کې ایم یو والا په دا چې دا دونه غټې پیسې لي نو دې سره ستاسو دا سوچ او فکر نشته چې دا دونه تکړه سټوډنټان دي په ان ټي ایس او په ایټا ټیس باندې راشي ستاسو دا فکر ورسره نشته چې تاسو دې نه وړاندې څونه اف ایس سی پورې څونه سخت سبقونه ویلي ستاسو دا سوچ فکر ولې دې خلکو سره نشته مونږ ټول ډاکومنټیشن خپله کړې ټول سټوډنټانو مونږ د کې ایم یو نه دا اپروف کړي دي بیا مونږ ټول منسټرز ته تللي ټول ډپارټمنټس ته تللي هغه مونږ هلته نه اپروف کړي دي اوس یو اخیرنی اپروول پاتې دی مونږ د هغې دپاره راوتي یو چې هغه مونږ ته اپروف کړي نور زمونږ ډاکومنټیشن شوی دی قابله او زموږ احترام دي دې چې کوم دی په روډ باندې ولاړ دي مایل یار تاسو به یا سټډي کوئ یا به سبقونه وایئ او که نه داسې احتجاجونه به کوئ او د دې حکومت نه به خپل حق غواړئ او دا خو داسې حکومت دی چې تر اوسه پورې مهنګایي کمه نه کا نو نورو له به څه حق ورکړي دا خلکو مونږ چې دا اوس دا 2م کال دی چې مونږ سټرایک کوو زمونږ چې اول کم سټرایک کوو هغه ټایم مونږ به 3م کال کوو اوس زمونږ اخیرنی کال دی نو اوس الریډي لاک ډاون د وجه زمونږ کلینیکل سکلز ډېر لیمیټډ شو هاسپټلز بند وو
زمونږ کلینیکل سکلز ډیولپ نشو حالانکه زمونږ ډیګري چې دا ډاکټریټ ډیګري ده نو کلینیکل سکلز ډیولپ نشو هاوس جاب زمونږ منډیټری دی ایچ سی طرف نه اوس زمونږ هاوس جاب نه نو موږ به مخکې څنګه به موږ پروګرس کوو موږ به څه کوو موږ چې اوس فارغ شو فاینل ایئر دی زمونږ جولای اگست کې به موږ فارغ شو نو موږ به څه کوو زمونږ 3 کاله مین کلینیکل هر سرویس شوي دی لاک ډاون د وجه هاوس جاب چې زمونږ حق دی نو موږ خپل حق دپاره راوځو زمونږ پوره من هاوس جاب سټرایک دی ایس او پیز فالو کوو میډیکل سټوډنټ یو هر څه خبر یو نو که موږ دا هر څه نو شو موږ به جنکۍ ورسره الکان خو خود جنکۍ به هم بوک هړتال مو دوه کالې وړاندې چې کومه واده شوي وه که چېرې نن هم ستاسو مطالبه ونه منلې شوه نو مخکې به ستاسو کوم هغه میشن دی هغه بیا ستاسو څه دی لاست ټایم موږ ته ویلي رالو موږ ته ویل چې ستاسو به 2 هفته ټایم موږ له راکړې موږ به ستاسو ډیمانډ پوره کړو موږ به دا لیټر مخکې پروسیډ کړو وبه شي ستاسو موږ لاړو موږ ویل صحیح دی وبه شي هغې 2 کاله وشو نه وشو هېڅ هم نه وشو نو اوس که نن بیا نه وشو موږ به ناستو دلته موږ به دا خپل سټرایک بوک هړتال ته پروګرس سوچ کوئ چې څه به جوړېږي د دې ملک چې یاره د ملک او قوم کم مستقبل دی په روډونو باندې تاسو چې کم دی د دې خلکه بیا هم د دغه خلکو تاسو علاجونه هم کوئ په هسپتالونو کې ډاکټرانې بیا مسې د دې به څه جوړېږي سوچ دې څه وایي ایگزیکټلی لایک سوچ دا وایي چې میډیکل سټوډنټ چې دونه سفر کوي چې هغې هر لحاظ سره کمیونټي سره کوي نو چې د هغې دا حل دی د مخکې د نورو فیلډز به څنګه حل دی ځکه خو ترقي نه کړي چې د میډیکل سټوډنټس دا حل دی چې د ملک سرمایه د ملک لایک سرف کوي کمیونټي سرف کوي په هیلث کې غټ شی هیلث دی ټول فوکس په هیلث نو چې هیلث دا حل دی نه نو مخکې به مونږ هم دلته ناست نور زمونږ هېڅ هم نه دلته به ناست زما ګرانو عزتمندو مونږ کم هلکان چې کم سټډي کوو زمونږ څه سټډي خو راټئ او یا هغه رټم ووخو بیا چې کم دی په پیپر یې تکینو بیا هر څه مونږ نه هېري دغه د میډیکل هغه سټوډنټان چې دي 18 ګنټې سټډي کوي 18 ګنټې سبق وایي او بیا چې کم دی د سبق سره سره تاسو ته بیا خپل حق هم نه میلاویږي 18 ګنټې دا نه ګرانه سټډي وکړئ بیا په روډونو باندې احتجاج دا څه به جوړېږي د دې ځي دا مونږ سره چې کوم دی نو دوی مخکې هم دا وعدې هر څه کړې وې چې مونږ به تاسو ته به 2 هفتو کې دننه تاسو د ستاسو د هاوس جاب د ستاسو حق میلاو شي شوکت یوسفزي دلته کې مونږ سره راغلی او په خپله دلته کې همدې ځای کې ولاړو 2 کاله مخکې چې تاسو ته به ستاسو مطالبات په 2 هفتو کې میلاو شي خو هغوی مونږ سره چې کوم دی نو هغه په ریټن فارم کې هغوی مونږ ته اسم چې کوم دی ونه کړل او مونږ ته یې وویل چې تاسو ته دلته نه اوس فلحال لاړ شئ تاسو ته 2 هفتو کې میلاو شي اوس مونږ دوباره راوتي او مونږ چې کوم دی نو دا دلته کې دھرنې په صورت کې مونږ راغلي یو څو پورې مونږ ته زموږ پیډ هاوس جاب نه میلاو شوی هغه پورې به چې کوم دی مونږ دلته نه پاسو دا ولې نه ورکوي دا پیډ جاب دا څه وجه کېدی شي اخر ولې نو دا خو د کے ایم یو کې کوم سټوډنټان دي ډېر زیات تکړم دي ځکه چې په ټیسټ باندې دي صرف یونیورسټۍ کې انټري کېږي څوک پکې بیا ایم بی بي ایس کوي مخکې سبق وایي دا ولې موقع نه ورکوي دا خلک دا ایچ ای سی طرف نه دا منډیټري دی دا زموږ دپاره دا زموږ حق دی د ایچ ای سی طرف نه کے ایم یو طرف نه دا اپروف شوی دی دلته کې زموږ کے پی ګورنمنټ فاینانس ډپارټمنټ کې دا خبره مخکې نه ځي فاینانس ډپارټمنټ والا موږ ته چې کوم دی وایي چې موږ سره بجټ نشته چې موږ هغې کې تاسو ته د ستاسو پیډ هاوس جاب درکړو هغې وجې نه دي زموږ دا خبره لیټ کړې ده نو که چېرې نن هم تاسو ته حق میلاو نه شو نن هم تاسو داسې په روډونو باندې خدای راستي زړه مې ډېر سخت خفه شو ځکه چې دغه دا زموږ هغه خویندې چې کم دی دا زموږ د ملک مستقبل دی که چېرې دا داسې په نورونو باندې خوار او زار وي نو یاره د دې نورو خلکو نه به بیا څه ګیله کوو نو دا خو د کے پی حکومت د پارټیو د شرم خبره به وي چې موږ دلته کې په روډونو باندې ته ناست یو خپل حق غواړو پکار به چې دا دې موږ ته خپله راکړی وی ځکه چې د دې په کریکولم کې دا لیکل شوی دی چې زموږ ته په 5 ایئرز ډاکټریټ لیول ایجوکیشن نه پس موږ ته یو 1 ایئر هاوس جاب راکوي دی دونه سخته ګرمي ده چې په کور کې سړی د پکینو بغیر یو ساعت نشي تېرولی دلته تاسو ولاړ څنګه یې سخته ده که نه هسې سړی هسې خفم شي یاره دې ملک ته وګورئ مهذبې معاشرې څونه مخ په وړاندې لاړې مهذب ملکونه څونه ترقیان یو یو واحد موږ دونه بدقسمته یو چې موږ ته خپل حق نه میلاوي د ګورمنټ ته نن څه ووایې نن موقع ده او د ګورمنټ ته څه ووایې نو ګورمنټ ته به زه همدا ووایم چې دا چې کوم دی د پاره ډېر د شرم مقام دی چې سټوډنټس چې کوم دی نو چې کوم
کم دغه باندې دی ګورنمنت کړو چې موږ به صحت کا انصاف زموږ یوت لپاره موږ راوتی یو او هغه یوت لپاره چې کم دي څه نشي کولی دي چې کم دي صحت کا انصاف نشي ورکولی نو دې نه علاوه خو موږ دې ته نور سم نشو چې کم په څه شي په نوم باندې دی خپل د حکومت هغه شه دی هم هغه دې نشي پوره کولی دې نه علاوه خو بیا موږ دې ته نور سم نشو ویلی الله دې له انصاف میلاوږي نو صرف دا ویلی شو هغه د فیمیل سټوډنټانو نه دې خوا کم چې کم دي بویز دي مهذب معاشري او مهذب ملکونه ډېرې زیاتې ترقۍ وکړي او د دې ترقۍ شاته پس منظر د غیر سټوډنټانو ته سہولت ورکول وو د غیر سټوډنټانو ته پروموشن ورکول د هغه سټوډنټانو ته مهذب ملکونه سکالرشپ ورکوي چیرې دغه سټوډنټان دا د ملک مستقبل چې کم دی یعنی دا چرته دا نه وایي چیرې موږ دلته سبق وایو او دلته چې کم دی موږ ته سہولت نه میلاویږي د میډیکل هغه سټوډنټان زه د نږدې نه پیژنم ګورم چې 13 غنټې دغه هلکان سټډي کوي او بیا چې کم دی د دې باوجود هم دې خلکو ته خپل حق نه میلاویږي یار ویم دا ګورنمنټ ټوکو څه د دې خلکو دپاره اولادینه وړاندې به کوي څه ویمه 13 غنټې دونه سخته سټډي ویمه خیر جوړېږي بس د دې سټوډنټانو جی السلام علیکم مانوم حسنین حیدر دی جی تاسو خبره ډېر بالکل ډېر ښکلې وکړې تاسو ډېر ښکلی سپورټ دی کې ورکړو ګوره دی چې کم دی که نه اپر سایډ نه چې وګورې ایچ ایس سی سایډ نه نو دا زموږ کریکولم کې دا لیګل طور پر زموږ حق دی اور دا موږ ته راغلی دی ایچ ایس سی سایډ نه زموږ کریکولم که تاسو وګورئ نو هغه کې دا ریټن طور پر شته دي چې دا هاوس جاب چې کم دی دا موږ ته ګورنمنټ سایډ نه یا پرایویټ سیکټر کې دواړو کې دا امپلیمنټ شي موږ چې کم دی کې ایم یو سره افیلیټډ انسټیټیوټ پرایویټ انسټیټیوټ مونږ ته چې کم دی دا یو لیګل حق دی که نه مونږ خپل کلینیکل ډپارټمنټ شته دي نارت ویسټ نه زه تعلق ساتم هلته زموږ خپل کلینیکل ډپارټمنټ شته دي خو مونږ ته دا شی نه میلیږي زموږ کوم حق دی که نه دا مونږ ته نه میلیږي مونږ خپله پیسې ورکوو او بیا مونږ ته انټرنشپ میلیږي مونږ په پیسې ورکوو ګورنمنټ سایډ نه چې کومه دی مونږ ته پکار دی 22-25 هزار دا لیګل تنخواه ده دا مونږ ته 5 year ډګري کې راکوي مونږ بي ایس نه ډیپلوما نه ده مونږ 5 year ډګري ده نو دا مونږ لیګل حق دی نو مونږ د حق دپاره راوتي یو چې دا مونږ ته خپل حق میلاو شي انشاءالله مونږ امید دی چې حکومت به اوري اوس مونږ د اواز به راوچتوي او دا شی به امپلیمنټ کوي تھینک یو د دې نه وړاندې چې کم دی تاسو سره 2 کاله مخکې هم واده شوي وو او ډېره سخته ګرمي ده معذرت غواړم تاسو مې په دې نور باندې ودرولې سړی وګوري د ملک ته وګوري د حالات ته وګوري د خلکو د وادو ته وګوري تاسو چې کې ایم یو ته څه ټایم انټري کېږي یا نیل ته داخله لې ایټا باندې ځای ټي ایس باندې هم دغه ټیسټ پاس کول هم ډېر زیات ګران کار دی چې څونه سټوډنټان دي نو دا ټول قابل هم دي ځکه چې کم یو نالایق سټوډنټ دی یا کمزوري هغه دی کې داخله هم نشي غسته هم دا خو هغه تکړه سټوډنټان دي بیا هم دې ته داخله که حق ولې نه ورکوي اخر جی هم دا خو مونږ هم دې دپاره مونږ ژاړو که نه مونږ پهله اډمیشن دپاره چې کوم دی که نه ځان ذلیله کړو ولې مونږ دلته اډمیشن کې میرټ دومره های دی نو هغه میرټ د وجې نه مونږ دلته اډمیشن دومره په مشکله باندې وشي هلته کې اډمیشن په مشکله وشي مونږ ته پهله کې وښایي چې دا مسله مونږ کریکولم کې راغلی ده او وروسته چې کله مونږ دلته راشو 5 سال ډګري مو کړو هغه نه بعد مونږ ته دا شی نه میلیږي هغه حق دپاره مونږ راوتلي یو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نه مونږ څه بل څه مطالبه ده نه بل څه غواړو صرف د خپل حق ته غواړو 5 سال د ډګري نه بعد زموږ هاوس جاب یو خپل حق دی دا زموږ لیګل حق دی ایچ ایس سی سایډ نه اپروቭ حق دی نو دغه دپاره راوتي یو زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده چې هاوس جاب مونږ ته میلاو شي د ایم ایس ان چې کوم صوبایي جنرال سیکرټري دی هغه هم را سره موجود دی خالد جان بھائی د دې د حالات تاسو وکتو تاسو خپل هم دې چې کم دی خبرې وکړي د دې خلکو د حالات ولې نه بدلېږي چې 2 کاله وړاندې دې خلکو سره واده وشوه تاسو خپل د دې خلکو چې سربراهي هم کوئ د سټوډنټانو لیډینګ یې کوئ د دې خلکو د مسلې ولې نه ختمېږي د ملک مستقبل که په روډونو داسې هغه کېږي نو دا خو بیا مهذبه معاشره نه شوه نه مهذبه دې ته ویلی کېدی شي ځکه چې ملک د ترقۍ په ځای چې کم دی هغه بیا د بربادۍ طرف ته ځي بالکل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا اصل کې غټه مسله دا که نه جي چې پاکستان تحریک انصاف ته خلکو چې ووټ ورکړو دې دپاره ورکړی چې موږ ته انصاف میلو شي موږ ویلې په وروسته چې کوم حکومتونه تیر شو هغې کې به هم دغسې حال و موږ ویل ځایره موږ چینج دپاره ووټ ورکوو نو ټول سټوډنټانو ټول ینګ جنریشن چې کوم دی عمران خان سره و ټول عمران خان له ووټ ورکړو چېرې تبدیلي راشي دا په کم سټوډنټان چې په سړکونو مړکونو راوته دا ختم شي نو د سړکونو سیاست خو زه هم دغه وایم چې زمونږ لیډر عمران خان چې کوم دی هغه شروع کړو نو دا هم د هغې نتیجه ده هغې خپل مطالبات هم دغسې چې کوم دی په درنو کې په اسلام آباد کې حل کړي وو مونږ غواړو زموږ هم دغسې حل شي زموږ حکومت سریز دغه نه شي مونږ د بس د دې دپاره حق راکړي د دې چې کوم سټوډنټانو هاوس جاب دی دا د مونږ له راکړي دا حق د نور هر څه کلیر دي صرف فاینانشلي مسله ده مونږ تیمور جګړه صاحب ته دا خواست کوو چې مهرباني دوی کې هغه دې راشي
او د دې دا مسله دا فاینانس کومه مسله دا د حل کی نور زموږ مسایل حل دي معمولی دینه مخکې یوسفزئی صاحب سره زموږ ملاقات شوی و یوسفزئی صاحب 2019 کې دا ویلیو چې ان شاء الله تاسو مسله به حل کیږي تاسو ته موږ پوره مرسته کوو او زه دا د روانه مدیر او پس به تاسو جوال درې جنو کال نیم تیر شو 3 ورځې سره پرې رانلې نو شوکت یوسفزئی صاحب او حل بالکل نشو نو شوکت یوسفزئی صاحب تر اوسه پورې پته نه لګي مطلب چې لاړ نه پس بیا چې کوم تیمور سلیم جګړه صاحب چې کوم دفاع دغه وزیر صحت شو نو تر اوسه پورې د خبرې څه حل رونه وته نو ځکه موږ د لپاره راووتو دوباره دا زموږ دویم سټریک دی او د نما کیټر ټیسټ مسلې وي پی ایم سی والا مسلې وي نو هغه د پاره چې سی کې مسله وا نو دا ټول سټوډنټانو هم د لپاره او موږ سټوډنټانو سره یو او ان شاء الله د لپاره پوره مرسته دی سره